منګه چې نن کومه موضوع نو دا د ننبای اسوسییشن وا او د خیبر پختونخوا چې څومره ضلعي دي نو هغه ډسټرکټ چارسدي صدریاب کې زموږ یو میټینګ ارینج شوی زموږ د ډسټرکټ چارسدي چې کوم ضلعي صدر دی دغه په قیادت کې او دغه په وینا نو داسې اوس زموږ په هره ضلع کې یو میټینګ کیږي په دې بیس باندې او زموږ انتظامیه سره د ډې ټیم نه سم مسایل دی او انتظامیه زموږ چې کوم مسایل دی په هغې د هغوی څه نظر نشته نو موږ انتظامیې ته دا وایو چې یو خو دې موږ ته نوټیفیکیشن جاري شي غونډې صوبې ته یو ځکه یو خیبر پختونخوا د یو نوټیفیکیشن دی شي او هغه په موجوده ټیم کې د هغې له زموږ هفته ټیم شو ځکه د اوړو چې کوم دي سهار راپاسې نو پټرول ګران شوي دې خوا چې کوم دي ډیزل ګران شوي نو دغه اوړه چې موږ له پینونه راځي نو دا بغیر د پټرول نه راځي نو کم از کم چې موږ ته دغه اوړه چې کوم دي نو دوی خو ارزانولی نه شو موږ دغه مطالبه خو نه کوو ځکه دا خو دغه مطالبې خو د 2014 نه موږ کوو اوړه چې کوم دی نو د 3200 نه دا دي لاړل 12000 ته نه سبانې ریټ بیا معلوم نه دی نو موږ دوی له یو میسیج ورکړو بار مو له میسیجونه ورکړي دي هغه د پېښور نه زموږ تیر میټینګ شوی دی د هغې نه یو میټینګ مخکې زموږ مردان کې شوی دی د هغې نه مخکې میټینګ چې کوم دی هغه زموږ په سوات کې شوی دی نو دغه موږ چې کوم د حکومت سره په څه خبرو اترو کې روان یو زموږ د هر ډسټرکټ صدر سیکرټري چیرمین په دغه وساطت باندې نو موږ اوس چې کوم دی دغه یو مطالبه کوو چې موږ لرې کم از کم هر ډسټرکټ دی زموږ کینی که دغسې یو که دغسې نی نو موږ له یو نوټیفیکیشن جاري کړي که چېرې جاري نه شو نو ډېر زر تر زر به بیا موږ یو خپل اعلانات وکړو او د پېښور د ګورنر هاوس مخې ته به زموږ احتجاجي او په هغې کې بیا موږ خپل اعلان زموږ روټۍ به د پېښور د میټینګ نه پس کیږي په هغې کې موږ اعلان کوو چې دلته بلا شمېر ضلعو نه صدران راغلي وو هغې خپلې خبرې وکړې خو هغې ټولو خپل اعلانات وکړل څنګه چې سوات والا ووایي چې په 30 روپۍ به خرڅوو چارسدې والا ووایي چې 25 تاریخ نه به موږ هم په 30 خرڅوو نوښار والا هم اعلان وکړی بټ آیا د دې اعلاناتو تاسو تایید کوئ که نه کومو ضلعو چې اعلانونه کړي د هغې به 3-4 ورځې ټیم هغوی راکړی دی کومو ضلعو چې اعلانونه کړي هغه که سوات دی که چارسده ده که بټ آباد دی که نوښار دی چې د څه ریټ او د دې موجوده ټیم هغوی کوم اعلانات کړي بالکل هغې سره موږ شانه بچانه ولاړ یو او راتلونکي دا خلک په منشیاتو کې او په نورو څیزونو کې په غلاګانو په کیسونو کې جیل ته ځي نو که موږ د خپلو بچو د روزې په کاته کې لاړ شو نو زه یم چې د فخر خبره دې سلسله کې به صوبایي کابینټ کله راغونډېږي او فیصله به کله صوبایي کابینټ انشاءالله تعالی په دې هفته کې دننه به زموږ په پېښور کې میټینګ او بیا به موږ چې کوم لایحه عمل تیاروو نو هغه به زموږ د ګورنر هاوس مخې ته د ګورنر هاوس مخې ته به انشاءالله تعالی بیا موږ خپله فیصله ورو لې انتظامیې سره خو زموږ بار په بار دا دي میټینګونه روان دي زما د ډسټرکټ صدر چې کوم د چارسدې دی نو هغه درخواستونه هم ورکړي او درخواست دې خو چېرته په تاخ کې به پروت وي زه هم چېرته ډسبین کې به پروت وي ځکه چې د هغې اډو څه خبره ونه شوه دا موږ غونډې صوبې ته دا میسیج ورکړی چې تاسو خپل ډي اف سی صاحب سره میټینګ وکړئ خپل ډي سی صاحب له درخواست ورکړئ هغوی درخواستونه هم ورکړي خو په هغې باندې د سره څه لایحه عمل ونه شو نه زما د یو ډسټرکټ صدر سیکرټري کېنول چې ورته ویې تاسو ته څه مسله ده موږ سره نرخنامې شته او دا دوی د ځانه جاري کړي دا بس موږ نه منو څومره وخت مخکې نرخنامه تاسو یاره کم از کم د دې خو 2 میاشتې وشوي او دې د ځانه جاري کړي او بیا رنګ وکړو چې یاره نوټیفیکیشن راغلی نوټیفیکیشن چې کله هم راځي د 2014 نه ما د ډسټرکټ صدارت کو بیا چې کوم دی 2018 کې زه صوبایي جنرال سیکرټري وم کله چې نوټیفیکیشن جاري کېده زموږ به د پرایس کمیټې اجلاس وشو او په هغه اجلاس کې به فیصله وشوه ډي سی صاحب اے ډي سی صاحب ډي اف سی صاحب ایسیګان صاحبانه او د ننبۍ برادري به ناسته وه نو په هغه یو هوس په فیصله وشو بیا به نوټیفیکیشن جاري شو صدر صاحب دا وایي چې صرف د چارسدې نرخنامه مسترد کوي که نه ټول نه جی نه ټول صوبه خیبر پختونخوا چې څومره نرخنامه دغه مونږ مسترد کړه او زه بیا هم انتظامیې ته وایم ډېر په یو ښه انداز او زموږ دپاره قابل قدر دي خو کم از کم چې زموږ د بچو په روزۍ کې دوی اوس دومره حلل نه اچي چې زموږ د بچو فیسونه د سکول نشي ورکولی زما ډېر ملګري چې کوم دی ګوره کم از کم 30,000 دکانونه دي په غونډه صوبه کې موږ سره کم از کم 2.5 لکه کسان د لما د ننبۍ برادرۍ په کار کړي دي کم از کم ننبیانو له خو یې واډونه ورکړي غونډې صوبې له دا میسیج ورکوم چې راتلونکي هړتال به زموږ په یو نوي شکل د 10 دین ډیډلاین به زموږ چې 10 دین کې به موږ انتظامیې سره د سره کینو نو موږ بس په دې روزګار کې تنګ یو چې ته په یو روزګار کې تنګ یې نو هغه به ته کې څنګه نو بالکل زه خپلې صوبې چې څومره صدر سیکرټري او څومره ننبیان دي نو زه دوی له دا میسیج ورکوم چې تاسو ذهني ځان تیار ساتئ بالکل د 10 دین به زموږ هړتال یو په دغه 10 دین کې به موږ چا سره کینو نو د دغې نه مخکې بیا موږ خپل لایحه عمل تیار صدر صاحب دا وایي که چېرته ریټ هم درکړو او بیا هم ننبیان کمه روټۍ خرڅوي بیا به څه بالکل موږ غل سړي او د کمزوري سړي د جرمدار سړي موږ مرګري نه یو خو په غلطۍ باندې یو وزن کمی د غلطۍ باندې خو نه کمېږي په غلطۍ نه کمیږي او چې داسې کمی بالکل چې کم جرم وي نو هغه موږ منو دغه نه موږ مخ نه اړو